رئیس المفسرین عبدالله ابن عباس او ګڼ مفسرین ټول وایي چې د رحمت څخه پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک مراد دی. نور تاسې څه غواړئ؟ تاسې در اله العالمین تر حبیب جار سئ، د الله جل جلاله تر دا ښایسته دین جار سئ چې اله العالمین ستاسې په علاقه کې دغه مشایخ مبارکان دا خلیفه صاحبان دا اله العالمین درته راوستل. دا څونې غټه خبره ده. زما په ژوند زه دې ځای ته نه یم راغلی. زما په زندې حیات ما پکتیکا نه ولیدلې. نن د پیغمبر علیه السلام لیونۍ مینې راوستی یم. نن منبر د رسول الله پاته دی. نن حجره کې طالبان مدرسه کې پاته دي. د هر عالم څخه خپل بچانو کورنۍ پاته ده. دا د بکخیلو کې میلاد د پیغمبر علیه السلام ماضي. ای نااشنا مینه ده. ای د پیغمبر علیه السلام امتیانو، ای غیورو، ای افغانانو، ای د رسول الله عاشقانو، عجیبه لیونۍ مینه خو ده. د قندهار څه پرون موږ پاوباندې 11 بجې د دې قاري صاحبانو خلیفه صاحبانو سره په تماس کې وو. موږ دوی نه سره رخېدلو. موږ څو ورځې مخکې خبره سره کړې وه. قندهار کې پرون تر غرمې پورې 3 میلادو کې موږ شرکت کړی وو. وګورئ لیونۍ مینه د رسول الله مې. تقریبا 4 بجې موږ د قندهار مزل وکړي. ګرده شپه مو پر جلاره باندې چیره کړه. د سهار منځونه مو دا بکخیلو ته رارسولي دي. دا لیونۍ مینه ده د رسول الله. هغه شیخ صاحب خلیفه صاحب مبارک تر اوسه ما نه ولیدلی، نوم مې اورېدلی و. یقینا عاشق رسول دی خلیفه صاحب شفیق فضلي صاحب. وای دا نه چې د جانان مینه په ګلو ښایسته کېږي، دا نه چې د جانان مینه په ګلو ښایسته کېږي، ګلونه مې جانان ته په کتلو ښایسته کېږي. بلال و حبشي سیدنا خلق بولي، بلال و حبشي سیدنا خلق بولي. هر تور په دغه خاورو لغړېدلو ښایسته کېږي، هر تور په دغه خاورو لغړېدلو ښایسته کېږي. قدرمنو حاضرینو، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام مینه محبت وکړئ. د امتیت دعوه یې کوو. درود ډېر پر وایست. پر سنت طریقو یې ځان برابر کړئ. چې په قبر کې د ملکین یې درته راسي د 2 ملایکې او درته وګوري ستا چهره د پیغمبر علیه السلام پر چهره نه برابره علیه الصلاة والسلام ته کوم جواب ورکوي؟ سیرت و صورت د پیغمبر علیه السلام مطالعه کړئ. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام پر مبارک صورت باندې راسئ. له داسې لارې رسول الله ته مه ورځئ چې سپین مخي جانان ته تور مخي ودرېږو. العیاذ بالله. الله دې داسې ورځ نه راولي. راسي سپین مخي جانان ته سپین ودرېږي، سپین مخي جانان ته په سپین مخ ودرېږي. ژره د پیغمبر علیه الصلاة والسلام پر طریقه برابره جوړه کړئ. لنګوټه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سنت طریقه ده. دا پر سر کوي سرتور سر مه ګرځئ. د رسول الله سنت طریقې سنت غټه جامه واغوندئ. په کورو کې زنانو باندې امر وکړئ. د رسول الله علیه الصلاة والسلام د امتۍ چمدیاره زنانه وکړي. تاسې چې دا څه راغلي یاست اله العالمین مو په خپله بارګاه کې د خدمتونه قبول که. چې چا دا مجلس منعقد کړی دی، چا په دې ختم کې برخه اخیستې ده او چا د دې ختم اهمیت پیژندی او دا خدمت یې کړی دی، خصوصا دا مجاهدین مبارکان، دا قومندانان، دا مشایخ مبارکان، دا خلیفه صاحب مبارک او دا نور مشایخ هغه بل زما او بغل ته شیخ صاحب، دا ټول د کابل د ډیرو لیرې مناطقو سره راغلي دي. دا ستاسو دپاره راغلي دي، ستاسې د اذهانو د خلاصولو دپاره. داسې مه کوئ چې د مجلس څه څه ووتلو پلاني مولي صاحب څه ویل پلاني څه ویل. نه، دا هر خبره د زړه په غوږو واورئ او عملي یې کوئ. ټول د تصوفو خلک یاست، ټول یا د غوث اعظم مریدان یاست، د شاهین نقشبند صاحب مبارک د څلورو طریقو مریدان خو در پکښې دي او ټول عاشقان یاست. دا ستاسو راتګ د ذوالجلال والاکرام قبول کړي. د خلکو په خبرو باندې مخه تاوځئ. دا د اخر زمانې دواعشو ته غوږ مه نیسئ. دا قسم دی که یا د امارت ته وفاداري یا ملت ته وفاداري. دا قسم په خدای که یا علماو ته وفاداري یا دیوبند ته وفاداري. دا والله که یا شریعت ته وفاداري یا طریقت. دا دروغجن خلک دي. کوم کتابونه چې علما په دې باب کې لیکي، دا په څه وجه، دا څه ضرورت و، دا ولې موږ مجبوره کړلو و دې ته چې تصنیفونه پر جې باندې وکړو. لکه اوس چې دا مفتي صاحب مبارک دا کتاب جوړ کړی دی د خوارجو په رد کې. د خوارج د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې هم وه. ستاسو زموږ دا غوښتنه ده چې د هر چا و خبرو ته غوږ مه نیسئ. ستاسې د منطقې مشهور علماو خلفاو شیوخ تاسې پېژنئ. تاسې چې طریقت نه پېژنئ، پلار و نیکه یې نه پېژنئ، د هغه سړي سره بیعت مه کوئ. راځي نن تا ته په نامه د حزب تحریر یو ډله ده، دا د داعشانو ډله ده، په نامه باندې د خلافت اسلامي راځي. قسم دوی دغه نازکو مجاهدینو قاتلان دي. اوس هم ورته په سنګر کې ناست دي. وړم کال مفتي نعمان فضلي
مفتی نعمان رحمه الله هغه په میلاد مسعود کې تو خدای کومه قصه ورته جوړه کړه. تاسې دا شانو ته لږ فکر کوئ. ما در ټول دا هیڅ چاته نه دي وفادار. دا د مؤمنانو وینې ځان ته مباح بولي، زما و ستا بیبیګانې ځان ته حلالې بولي، ما و تا مشرکان بولي او ځانونه جنتیان بولي. له دې ډلې سره د امارت مجاهدینو ته وایم قسم په اله العالمین ستاسې سم پوښتنه کېږي. دا یوازې د علماو کار نه دی. ای عوامو یوازې دا د علماو کار نه دی، نه یوازې د مجاهدینو کار دی. مجاهدین نظامي خلک دي، سلا په اوږه لري. زه لرګی نه لرم. مجاهدینو ته دا وایو چې د الله په خاطر وابسته مه منئ. ستاسو پوپو کې چې داخل سوي دي، ستا په سب کې چې در داخل سوی دی، دا وابي پر دا سرژمو باندې و، پر دا خوله باندې ولا 40 غاښه په خوله کې ورمات که سره. ته مجاهد یې، ته د اسلام د شرعي قانون د تحفظ ټیکهدار یې. تا د اسلام د دفاع دپاره د غرب د ګونډو کېدلو دپاره 20 کاله په افغانستان کې د خپل مبارک سر نظرانه کوي. موږ د کونډانې و د یتیمانو د شهدا پر چی شي ورکړي دي؟ پر دغه مبارک نامه د الله جل جلاله د ښایسته دین مو ورکړي دي، پر دغه مبارک منور شریعت مو ورکړي دي. لهذا د مجاهدینو سره مؤدبانه خواست کوو چې د الله جل جلاله په خاطر که ستا په سب کې داعشي وي، که ستا په سب کې وهابي و سلفي وي، تبلیغي مه پرېږده. دا هم پر دې سږمو وهه. قسم دی چې د داعش د صفوفو اولي مخکښ هغه چې دی تبلیغي دي. تبلیغي مه پرېږده په خپل سب کې، وهابي مه پرېږده چونکې کمانډر وي. تر دې سینه یې مرمۍ وبرسه د دې رزیل. دا زما و ستا د امام الائمه دشمن دی. دا زما و ستا د شیخ هیبت الله حفظه الله امیر المؤمنین امیر المجاهدین د دې دشمن دی. دا د اسلام بدنامي غواړي، دا د قرآن بدنامي غواړي، دا د شریعت بدنامي غواړي. میلاد شریف جلسې مه بندوي. په کومو ځایو کې موږ خبر سوي، اکثره ځایو کې دغه بعضې خوارج وابیان دي، دا یې بندي کړي دي. دا جلسې دغه جلسې وکړي. دا محبت د رسول الله علیه السلام دی. د دې امنیت ونیسئ. تاسو ته زموږ امیدونه وه، 20 کاله مو ستاسې ته دعاوې کولې الهي اسلامي نظام راوله. د اسلامي نظام په راتګ سره یو سر خوږی پاته دی په دنیا کې چې داعش دی. دا دین پروردګار عالم امین راسره ووایست. الله دې د مځکې له مخه سټول کړي، الله دې په شرمونو وشرموي، له موسله تر افغانستانه دې خدای تعالی تباه او برباد کړي. الله دې د قهرمانانو مجاهدینو تر لاس تیر کړي. پروردګار عالم جل جلاله دې زموږ د عقیدو تحفظ وکړي. اثبات د میلاد باندې چې تر مازګره وغږېږم د 20 کتابو حوالې کومې پیش کړې سره د سنده. تاسو سره مو دا غوښتنه ده چې په د خپلو علاقو کې میلادونه جوړ کړي، په جوش و خروش سره یې جوړ کړي. ناره تکبیر یوازې مه بدرګه کوئ. زموږ مرشد مبارک وایي دا بعضې علما دي، بعضې کسانان دي چې هغه داسې یو څه مریضان دي، د کینسر تکلیف لري، د معدې چینجی لري که نه، هغه بیا خلکو ته وایي یو ناره تکبیر کوه، نورې نارې مه کوه، دا ناره رساله دا مه وایه. نعوذ بالله شرک و بدعت یې بولي. نه ناره رساله په عشق و په مینه عاشقانه اواز رسول الله ته وکړه. ناره تکبیر وکړه، ناره حنفیه وکړه، خپلو مشایخو ته نارې وکړه. دا د پیغمبر علیه السلام د صحابو هم شعارو. نبی کریم علیه السلام د دنیا څخه وفات سوی و، د صحابو په غزواتو کې شعار وا محمدا وا احمدا. بدایي و نهایي صاحب راخیستې دي. که دا زه پر رغېږم بیخي په لکو حوالې دي. مخکې د قاري صاحب مبارک وویل چې نیم ساعت وخت دی. که زموږ څه څوک خفه سوي په دا خبرو باندې لله الحمد په دې مجلس کې خو انشاءالله خارجي و داعشي نه وینم. که وي را داسې مناظره ورسره وکړو انشاءالله. داسې مور هم نه یې راوړي. قسم دی مور مبارکه ما ته وایي والده شریفه مې وایي ما نه پیاد کېږي ستا ته مې بې اودسه تی در کړې وي. کله ما ته وایي چې کله به زه په زنانه مریضي کې وم تا ته ما پوډري شیدې در کولې، د خپلې ځیګر شیدې مې نه در کولې چې د دې بچې خوله مې بیا د تاثیر څخه خالي نه سي. ما د خدای دین ته وقف کړی وي. بچی ته چې پیدا سوې ما د الله دین ته وقف کړی دی او ما په اودسه باندې بچی تا ته تی در کړی دی چې تا به هر څونې ژړل ما به اودس یارې وکړې به مې تا ته تی در کاوه. موږ د داسې مندو شیدې رودلې دي، موږ د داسې مندو بچي یو. موږ د امارت اسلامي د نفاذ دعا کوو چې الله پاک د امارت اسلامي نافذ کړي په ټول افغانستان کې. هغه ظلمونه تکالیف چې نه د چا سر په امن، نه د چا مال په امن، نه د چا بچی په امن، الله پاک جل جلاله د دې سپېڅلو ملنګانو مجاهدینو په لاس هغه ستر طاقت د دنیا سوپر طاقت د خاورو سره خاورې کوي. نور هم د مجاهدینو پیرانو مبارکانو ته دعاوې کوي. بیا د میلاد شریف مبارکي ستاسې کلي ته وایم، خلیفه صاحبانو مشایخو مبارکانو ته وایم که کومه تیزه خبره سوې وي یو داعشي و خارجي وي بده پر لګېدلي زما یې د بلا ګر سره بخښنه جیر غواړم. او که پر چا ښه لګېدلي اله العالمین دې مجلسي علیه السلام کا. الله دې تاسې ټوله مجلسیان د رسول الله کې
پروردگار عالم جل جلاله مو عالی مقامات په نصیب که. اله العالمین مو د خپل حبیب جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک شفاعت په نصیب که. والسلام علیکم ورحمة الله تعالی وبرکاته.